سلامونه یارانو. دا وخت زه ولاړ یم په کینګرګلۍ کې په ناویډن کې چې دا د پلۍ او د بونیر په منځ کې یو بارډر دی. دا په دې بیکګراوند چې تاسو ته کوم جومات ښکاري نو دا په ناویډن کې ډېر ښکلی جومات دی. دا به درته زه د نږدې نه ښیم، دې ته به زه ځم اوس. خو د دې نه علاوه درته د دې ځای په باره کې یو خبره کومه. دې ته ناویډن ولې وایي که نه؟ نو ناویډن ورته په دې وجه وایي چې دغلته یو ډنډ دی. کوشش به زه وکړم چې هغه درته م وښیم. هغې ډنډ ته چې دی نو په مخکې وخت کې یو ناوې چې دا هغه په ډولۍ کې راغیستې وه. مخکې خو دا روډونه چې کوم دي نو لکه دا روډونه نه وو، نو هلته یو ډنډ دی. نو دا یو کنډه و، په دې باندې چې دی ناوې په ډولۍ کې راغیستې وه. نو هغې ډنډ ته چې دی ورتاوه شوی، نو د هغې نه بعد چې دی د دې ځای نوم چې دی هغه ناویډن شو. خیر کوشش به کوم چې هغه ډنډ ته م وښیم، خو ځمه دې جومات ته دا درته ښیم د نږدې نه دننه ورته ځمه. نو دا ویډیو در سره سکپ کوئ ما تر اخره پورې وګورئ. خو د دې نه علاوه چې دی دا یو چینه ده. دا چینه د دې چینې اوبه چې دی نو دا ډېرې یخې اوبه هم دي، او بل د دې نه علاوه چې دی مشران وایي چې دا د ډېرو مرضونو دارو هم دي دا اوبه. نو لکه دا چینه درته هم ښیم، دا په ضلع بونیر کې په کینګرګلۍ کلي کې په ناویډن کې دي. دا چینه د صرف دې اوبو ته وګورئ څومره ښکلې سپینې اوبه دي، صفا مکمل صفا اوبه دي. دا وګورئ لاندې پکې ګټې ښکاري، بل د دې اوبه چې کومې دي هغه ډېرې سوا یخې هم دي. نو راغلي یو دلته د امان خواله، امان دی را سره، کزن دی را سره. وځو دې جومات ته. دا جومات چې دی نو دا درته دننه نه ښیم، ډېر ښکلی جومات دی. بل هر یو جومات چې کوم وي دا خو ټول د الله کورونه دي. نو په دې کې چې سړی مونځ کوي سکون ورته میلاویږي. خو بیا چې په دې جومات کې مونځ کوئ نو خلکو ته چې دی ایک په ډبل سکون میلاویږي. ولې چې دا په یو ډېر ښکلي ځای کې دی. ټول چې دی ګیر چاپېره غرونه دي. بل دا ځای چې دی یخ هم دی، هوا پکې ډېره تیز لګي. نو بل دا جومات چې دی نو دې ته سړی مونځ له راشي نو ډېر سکون خلکو ته میلاو شي. نو اوس چې دی دې جومات ته دننه ځمه، تا ته ښیم نږدې نه. دا وګورئ ماشاءالله ډېر یو ښکلی جومات دی. دا کړکۍ کولاو که دا ګورئ دې کې چې دی ماشومانو ته باقاعده سبق هم وایي. دا ګوره دا بورډونه دي، دا دلته ورته چې دی سبق هم وایي. اوس دا دی چې چوټي شوه که نه، دا ګورئ دا بورډونه دي. نو ډېر یو ښکلی جومات دی. بل دې خوا که تاسو وګورئ دې کړکو ته وګورئ چې دا کولاو کوي نو ډېره تیزه هوا راځي. اوس په دې ویډیو کې به تاسو ته د هوا پته نه لګي، خو په ما باندې لګي دا هوا. نو ډېره یخه هوا راځي. دې غاړې دې صرف دې ویو ته وګورئ مخامخ څومره ښکلي ویو ته ښکاري. دغه شانتې که دا یو کړکۍ چې ده نو چې دا کولاو کړو نو دې سیټ ته چې دی د دغې نه بیا ډېره ښکلي ویو ښکاري. نو دا هم وګورئ، دا وګورئ دې سیټ ته دې ویو ته وګورئ چیک کوي. دا وګورئ. نو دا جومات چې دی دا په ضلع بونیر کې په کینګرګلۍ کلي کې بیا په ناویډن کې دی. کوم ځای چې په ناویډن مشهور دی هغې خو تاسو ته ما هسټري بیان کړه چې مشران داسې وایي چې دلته مخکې چې دی یوه ناوې وه نو هغې په ډولۍ کې راغیستې نو ډنډ ته ورتاوه شوه. نو د دې ټولې ایریا چې دی دې له اوس ناویډن نوم ورکړی دی. دا چې دا د ضلع بونیر او د ملکنډ بارډر هم دی او ډېر یو ښکلی پرسکونه غر دی. خلکو ته پکې ډېر سکون هم میلاویږي. اوس به زه تاسو ته هغه ډنډ ښیم، هغې خوا ته به ځمه د کوم د وجې چې دی دا ځای په ناویډن باندې مشهور شوی دی. نو هغه هلته ښکته دی. اوس به مونږ ځو. مشران دا خبره کوي چې دلته کې یو ناوې په ډولۍ کې راغیستې وه نو هغه دې ډنډ ته غوځاره شوې وه. د هغې نه بعد چې دی د دې ځای نوم ناویډن دی. لکه د ډېر وخت نه دې له دا نوم یې ناویډن، لکه دا ډېره پخوانۍ کیسه ده او ډېره مشهوره ده. نو دا ډنډ دی. اوس خو خیر لکه مطلب د وخت سره چې دی دلته دا خوړګۍ مطلب دا اوبه ډېرې تیزې راځي نو دا باجري ماجري راوړي نو دا یې ډک کړی. خو دا په مخکې وخت کې ډېر یو جوور او غټ ډن و، لکه ډېر غټ ډن و. نو په دې وجه باندې چې دی دې ته ناویډن وایي چې دلته کې ناوې په ډولۍ راغیستې وه، په ډولۍ کې نو هغه دې ډنډ ته غوځاره شوې وه. نو د هغې نه بعد چې دی د دې ځای نوم شو ناویډن. نو دا نننی ولاګ چې کوم و نو دا په ضلع بونیر کې په کینګرګلۍ کې په ناویډن و، کم چې په دې مشهور دی چې دلته کې ناوې چې دی په ډولۍ کې راغیستې وه ډنډ ته ورتاوه شوې وه. دا د دې هسټري ده. نو دا نننی ولاګ زموږ په دې ځای باندې و. که دا ولاګ هم خوښ شوي نو لایک کمنټ وکړئ او مخې ته یې سره د نورو ملګرو سره شیر کړئ. که زموږ پیج چا د اوسه پورې نه یې فولو کړی نو پیج د سره لازم فولو کړئ. د بل ولاګه پورې د الله په امان.